در معزز و محترم مسلمانانو نن یو بهترین وظیفه د صلات حاجت مونږ در کومه ان شاء الله. کمرونه خویندې چې مشکلاتو کې راګیرې وي، مشکلات نه ختمیږي، مسایلو ته ورځ ته ورځ سیوا کیږي. محترمو دا صلات حاجت مونږ ډیر زیات بهترین دی، ډیر زیات طاقتور دی، او چونکې مونږ په خپله د الله تعالی په شان کې یو نور لري. محترمو د الله تعالی یو خاص عبادت دی، او اول چې په مسلمانانو فرض کړی شوی دی نو هغه مونځ دی. مونځو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې ورکړی شوی دی. محترمو نو د هغې تحفې وظیفه راته نن ښیمه چې دې تحفو دپاره د الله جل شانه خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی سره ملاقات کړی، او الله جل شانه له بیا په تحفه کې ورکړی چې دا ستا د امت دپاره یو زبردست انعام شو او تحفه شو. محترمو کله چې صحابه کرامو ته پته ولګېده چې د الله تعالی د سیړه موږ ته مونځ میلاو شو، د الله تعالی د سیړه موږ ته تحفه میلاو شوه، نو صحابه کرامو یو بل ته زیری ورکړو د خوشحالۍ نه. محترمو نن زموږ چې څومره مشکلات دي نو موږ هغه د مونځ په ذریعه باندې نه حل کوو. لهذا صحابه کرامو ته چې به کله څه سخت کار پیښ شو یا پیغمبرانو ته محترمو هغوی به مصلی وغوړول، 2 رکعاته نفل به وکړو، او چې څه به د الله تعالی نه غوښتل الله تعالی به ورته ورکول. خو محترمو غوښتلو کې هم فرق وي، هغوی به داسې غوښتنه نه کوله، هغوی به په ژړا او فریاد سره، هغوی په پوره کامل یقین سره غوښتنه کوله چې الله سره درنه ما بېنوا نه کړي، الله د خپل درنه ما غني فاسي، الله د خپل درنه ما حاجت روا فاسي، الله د خپل درنه الله زما مشکلاتو فاسولو والا فاسي. نو محترمو ان شاء الله دا بهترین عمل دی، دا ان شاء الله در سره خامخا وکړئ. الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم ختم کړي، پریشانۍ او غمونه الله جل شانه په خپل قدرت سره ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خیان او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، مسافر دي، نوجوانان دي، زنانه دي، نارینه دي، هر ځای کې چې دي، کو پاکستان کې دی، کو افغانستان کې دی، کو بهر ملکونو کې دي، الله تعالی دې ټولو مسافرو ته، ټولو زنانو او نارینه او نوجوانانو ته د دنیا او آخرت خوشحالۍ دی الله تعالی تاسو له درکړي. د دنیا او د آخرت د ټولو غمونو، مصیبتونو، تکالیفونو دی الله تعالی تاسو ټولو ته امن درکړي. محترم مسلمانانو نن موږ اجتماع هم رواني لاهور ته ان شاء الله، تاسو ته ډېر ډېر دعاګانې کوو. هلته د هندوستان علما کرام راځي، بیانات کوي، دعاګانې غواړي، نوافل به کوو ان شاء الله. د الله جل شانه په لوی فضل او احسان سره تاسو ته ډېر ډېر دعاګانې کوو. محترمو نن چې زمونږ کومه ټاپک دی هغه د صلات حاجت مونځ دی. صلات حاجت مونځ به تاسو کېدای شي کړی هم وي. محترمو خو نن چې راته زه کم ښایمه ان شاء الله دا صلات حاجت مونځ تاسو وکړئ او بیا چې څه د الله تعالی نه غواړئ د الله تعالی نه وغواړئ، الله جل شانه بدله ان شاء الله درکوي، او په خصوصي توګه والي باندې بدله درکوي، ځکه دا مونځ د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده. مونځ افضل جهاد دی، مونځ د شیطان مخ توروي، مونځ د مؤمن نور دی. محترمو مونځ په ټولو عبادتونو کې افضل ترین عبادت دی. نو کله هم چې تاسو ته مشکل پیښ شي نو بغیر د وظیفو نه تاسو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوئ. نیت کوم د خلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت هر وخت چې ها سورۃ تعالی را محمد کعبه شریف ولور کړم الله اکبر نیت مو تړو. میرا رکعت کې چې محترم مسلمانانو قل هو الله احد سورۃ 11 پیری وای، په دویم رکعت کې قل هو الله احد سورۃ 10 پیری وای، او چې کله دا نفل ختم شي نو بیا الله تعالی تخبل لاسونه پورته که محترم مسلمانانو، او الله جل شانه ته دومره وجاړه، دومره چې پسترو کې د اوښ کې ختم شي، پسترو کې د اوښ کې ختم شي، دومره په فریاد او په ژړا سره الله جل شانه ته وجاړه، الله دا حاجت مې پوره کړي، الله دا مسله مې ختم کړي، الله دا الله دا الله دا یو الله جل شانه ته بغوته کو. الله تعالی په دې خوشاليږي، الله جل شانه په دې خوشاليږي چې ما خپل بنده غواړي ما ته اوخ کی توي کوي، ما نه غواړي. محترم الله تعالی ورته ان شاء الله جل شانه ان شاء الله راکې، او داسې به راکې ان شاء الله چې زمونږه وهم او ګمان کې هم ناراضي. نو کله هم چې تاسو ته ټینشن، پریشانی، غم، تکالیف سیوا کیږي نو 2 رکعاته صلات حاجت مونږ کوئ چې هر وخت یې کوئ، او د الله تعالی نه فجړه فریاد سره او په یکسویۍ سره د الله تعالی نه غواړئ الله
ته مې حاجت روا شي ته مې مشکل کشا شو خو شرط پکې دا دی چې په اوښکې تویول چې کله د اوښکې توی کړې وړه ته د سکون میلاو شو انشاءالله نو بس بیا به د حاجت پوره کېږي ها خو که اوښکې پکې نه وي او هسې دی بس نفل وکړه نو بیا هم شاید چې پوره شي خو چې اوښکې پکې وي د اوښکې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي په دې اوښکو باندې الله تعالی ډېر مین دی ها نو دغه طریقې سره انشاءالله دا عمل وکړئ.